تاسو سوای جهنم اور بن شوه دی تاسو سوای جنت وران شوه دی تاسو سوای مرګ نشتا تاسو سوای په دې قبر کې اولنۍ شپه نشتا د قبر زندگی نشتا تاسو سوای د الله په حضور کې حاضرېدل نشتا الله وی کنا صبغت الله ومن احسن من الله صبغا د الله نه څوک خسته کېدی شي چې دا ټولې چهرې پیدا کړي آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام شیس علیه السلام هارون علیه السلام یوسف علیه السلام زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام جناب محمد رسول الله وانت کې حسین چهرې چې کم ذات پیدا کړي دي نو په ایمان وای غزاد په خپل باندې څومره خسته هغه ذات په خپل باندې څومره خسته وي هغه خلق د الله د دیدار شوقیانو د الله د دیدار دنیا کې سکوم د دنیا په بچو سکوم د دنیا په کورونو سکوم د دنیا په کاروبارونو په گاړو بنگلو سکوم زه خو یو طرف ته روانم د اخرت زندگی په مارا روان تاسو سوای جهنم اور بن شوه دی تاسو سوای جنت وران شوه دی تاسو سوای مرګ نشتا تاسو سوای په دې قبر کې اولنۍ شپه نشتا د قبر زندگی نشتا تاسو سوای د الله په حضور کې حاضرېدل نشتا تاسو سوای کرامن کاتبین په دې وګو باندې ناشتي دي یو کس دعا کوي یا الله ماته کرامن کاتبین وخایا ماته دا کرامن کاتبین وخایا دا چې کومه تا زمنګ په دې وګو باندې کېنولې دي غوټي غوټي رجسټري ورسره دي قلمونه ورسره دي چې تسوي کنا اغلی کی تمام محترم چې کله او قتل یو دوا حسین هستی داسې ولاړ دي هر رجسټر ورسره لاس کړي او تمام محترم قلمونه ورسره دي داراغه او په فرشتو باندې سلام وای السلام علیکم ورحمت الله چې سلام واچلو او فرشتو ولیکه السلام علیکم ورحمت الله دای تاسو کې تاسو سوکه دای تاسو کې هغه ولیکه تاسو سوکه دا وته زتانه تاسو کوم هغه ولیکه زتانه تاسو کوم دا وته تاسو خو یو خبرم نه پرې دی هغه ولیکه تاسو خو یو خبرم نه پرې دی الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الله قرآن کې فرمایي چې کله دی انسان ته عمل نامه ملاوي شي او په دې عمل نامه کې لږ نظر واچي غیبتونه دي څومره کړي فضولیات دي څومره کړي د مسلمان سپکاوي دي څومره کړي وخت یې څومره ضایع کړي یرا د خپل عمل نامې ته وګوري ما خو باس ټیم غپ لګولو ته غپ الله دنیا ته را لګلې ورونو درخواست کوم دا مختصر زندگی ډېره قیمتي ده وخت انتظار نه کوي مرګ پچا باندې اسرا او سرپنه کوي سو ساګانی باقی دي چاته پته نشته لیکن هیڅ تیاری مان نه کړي به تیاری روانم په یو داسې سفر نه ختمېدونکي سفر امام ابو حنیفه رحمه الله نامی کافی ہے ټول زندگی د قرآن او حدیث خدمات کړي او چې کله مړ کېږي ایسه وفات کېږي او زمونږ جی سیوان او هغه عالم او 80 کروڑ عوام د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب پس روان دي د قرآن او حدیث خدمات کړي ټول زندگی په دین باندې لوله پکړه قربان کړه شپې خوب نشتا د ورځې خوب نشتا صرف په دې غرمه کې لک شان قیلوله به کولا باقي قرآن او حدیث فقه او زما محترم د الله د دین خدمت او چې کله وفات کیږي ګیرنی ولې تداس ګیرنی ولې د پسلکو چا خو ما سره هیڅ نشته سفر ډېر وګ سفر دی ما سره هیڅ نشته سبکی او مونږ تاسو منځونو پسې منځونو قضا کړی کله له شو قرآن تم شا کړی دا روجي مونږ او تاسو څنګه نیسو زمونږ او تاسو ټول زندگی اکله په بستر باندې کینا چې تا په نن ورځ کې الله څومره خوشاله کړی دی څومره دی خفه کړی او څومره مطمئن یو څومره خوشاله یو صبح جنت بالکل کدا سرانه لاړې تمام محترمو د الله په دین باندې خپو باندې شل خلقم قرباني نه ورکړي موت بس قرباني موت بس جواب ورکواله غلام ابن غلام بلال حبشي رضی الله عنه د الله په دین باندې ځان قربان موت بس جواب ورکو غریب صحابي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه کې قرباني ور ته د غربت تقاضا پیش کې بهانه وکي غریب ما ته بیمار بم نه بچ کیږي ایوب علیہ السلام اتلس کال په بیماری کې تیر کو ایوب علیہ السلام الله اولاد ور کړی دی الله مال ور کړی دی الله صحت ور کړی دی
زما محترم دلته شیطان الله ته وی چې الله د ایوب علی السلام کستا عبادت او بندگی کی مال دی ورکړي په صحت روغ دی اولاد دی ورکړي الله تینا اولادم واخستو الله تینا مالم واخستو الله تینا صحتم واخستو اوري من او تاسو سره پیسې وی په عبادت او بندگی وکاو که صحت وی عبادت او بندگی وکاو که اولاد وی بس د خپل رب نه برازیو که هغه سره پیسې وی او کنه به وی که صحت وو کنه کمال وو کنه لیکن په هر حال کې به خپل رب څنګه ساتو خوشاله ساتو په هر حال کې او داسې بیماری او داسې دانې په بدن باندې په مبارک بدن باندې راوختي چې زما محترمو د هغې په دې مبارک بدن کې هغه دانې ماتې شوي غړ غړ غارونه پکې جوړ شوي او هغې کې په ډېر ادب سره دا الفاظ استعمالوم زما محترمو داسې چینجي پکې شوي چینجي په هغه مبارک جسم کې امتحان دی الله پاک د خپل پیغمبر په جسم کې دا دومره زما محترمو مرض ولې را برسېره کو شیطان تخی چې زما پیغمبر سره کمال ویو که نه دا به ما راضي ساتي زما پیغمبر سره صحت ویو که نه دا به ما راضي ساتي ته ماله دا پیغور راکې چې ستا پیغمبر اولاد دی مال دی صحت دی ځکه تا راضي ساتي ګوره زه په خپل پیغمبر امتحان کوم په هر حال په هر غړۍ کې به ما راضي ساتي ما د نافرمانۍ نه به ځان ساتي زما محترمو ایوب علیه السلام په دې مبارک بدن کې هغه چینجې به چې وی لاندې پرېوتو که نه د دې بدن نه واپس بیا راوچت کو په هغه زخم کې به کېښوستو او څه به ویلې چې ای چینجیا زما بدن الله ستا دپاره د خوراک ذریعه جوړ کړی ته ولې لاندې ورځېږي خوره زما بدن الله تا دپاره د خوراک او د رزق دپاره زما بدن انتخاب کړی دی خوره زما بدن زما محترمو دلته چې کوم دی شیطان وکته چې ښه دا خو په هر صورت کې د خپل رب عبادت او بندګي کوي هر صورت کې ولې جومات ته نه ځي په ارام دی خټې دی کور کې به وکړو څه چل دی یار لږ طبیعت مې لږ ناسازه دی په دې سر مې لږ درد دی وربکی جواب وړي وړي بهانې د پاره جمعات ته تلل موږ پرېښي دي وړي وړي بهانې د پاره ژبې سره موږ نه پاتې وړي وړي بهانې د پاره د قرآن تلاوت موږ پرېښودی چې روزې له نه ځو څلورو میاشتو له نه ځو ځان ته مې هیلې بهانې دومره جوړې کړي دي یاد ساتئ ایوب علیه السلام په دې صورت کې هم د خپل رب عبادت او بندګي کوي نو زما محترمو دلته شیطان د ایوب علیه السلام بیبي له راغې ورته وایي چې ای بیبي ته خو د خپل خاوند دپاره ډېره فکرمند دی ډېرې دویانې دې ورله وکړي او ستا خاوند نو هره زنانه د خپل خاوند دپاره فکرمند دی چې زما دا خاوند کامیاب شي مخ په ترقۍ باندې لاړ شي صحتمند شي که بیمار وي د هغې د صحت یاب کېدو دپاره بیبي ډېره فکرمند دی ښځه نو زما محترمو شیطان ورله راغې وایي ستا دې خاوند ته به صحت میلاو شي خو یو خبره ده وایي څه خبره ده وایي ستا دا خاوند الله ته سجده کوي ما ته دې سجدو کې ګوره صحت وله ورکړو ستا دا خاوند الله ته سجده کوي ما ته دې یو سجده وکړي ستا خاوند به ټیک ټاک شي زما محترمو بیبي راغه او ایوب علیه السلام ته دا خبره وکړه ایوب علیه السلام ډېر سخت خفه شو غوسه شو چې ای بیبي تا شیطان ونه پیژندو تا هغې له مونږ جواب ورنکو تا شیطان باندې لعنت ونه لېږه نو بیبي ته وایي ای بیبي که زه صحتمند شوم ما له کرم الله پاک صحت راکړو زه به تا سل چوکې وهم سل چوکې به دې وهم خو بهرحال چې کله ایوب علیه السلام له الله صحت ورکو نو الله پاک هم بیا په بیبي باندې رحم کوي ځکه چې دا بیبي زما د پیغمبر دپاره فکرمنده وه چې زما پیغمبر او د خپل خاوند دپاره چې هغې ته صحت میلاو شي نو الله پاک ورته فرمایي دا د جارو ډکې نه دي جارو ډکې یا د دې مسواک دا ډکې جارو ډکې بیا هم غټ وي دا د مسواک دا ډکې سل داسې راجمع کا او هغې نه یو ګېډۍ جوړه کا او یو ګزار چې کوم دی دا خپله بیبي داسې ووهه بس تا غاړه به خلاصه شي زما محترمو چې کله الله جل جلاله د یو انسان مغفرت کوي بخنه کوي په کم انداز کوي دلته زما محترمو زما په دې ښي اوږه باندې چې کومه فرشته ناسته ده او بیا دې ګس اړخ ته چې کومه فرشته ناسته ده نو دې ګس اړخ ته چې کومه فرشته ناسته ده که نه نو زما او ستا په بدو باندې زما او ستا په ګناهونو باندې الله پاک یو فرشته مقرره کړي څو فرشته یو فرشته زما او ستا په بدو باندې زما په خبره پوهېږي زما او ستا په ګناهونو باندې الله یو فرشته مقرره کړي او په نیکو باندې الله ډېرې فرشتې مقررې کړي ډېرې فرشتې ستا نیکۍ لیکي او گواهي به د قیامت په ورځ ستا په نیکو باندې ډېرې فرشتې گواهي ورکوي او بل طرف ته په بدو باندې گواهي کوونکي به صرف یو فرشته وي نو الله پاک ورته فرمایي چې یو طرف ته په نیکو باندې دومره ډېرې فرشتې گواهي ورکوي نو زه د یو فرشتې څنګه ومنم زه د یو فرشتې څنګه ومنم ته به د یو کس منې او که د لسو کسانو به منې یو طرف ته لس کسان تعالی گواهی کې راغلي یو طرف ته یو کس دی په ګناهونو باندې یو فرشته ده هغه الله ته وایي الله ګناه کړی او بل طرف ته
بشمیره فرشتي استا په نیکو باندې یا الله دې بیان تناستو یا الله دې قران ویلي یا الله دې چې بازان ووري د جمعات ته بلاړو یا الله دا به شبي جمیلت لو یا الله دا نیکو خلکو صحبت ته به حاضری کولا یا الله دې بخپل پیسې په جمعات مدرسه عالم یا الله استا په لار کې لګولي یا الله استا د هرې خبري الله ته گواہی کوي یا الله په موبایل کې با یو نامحرمه تصویر ولا راغی یو نامحرمه او د بسترګې واړولې بخي چوک بازار کې با لار کوڅه کې با یو نامحرمه زنانه مخې تراغه د بسترګې استا د یری نخکته کې یا الله دانی کی کړي